بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم د اولی حصے سبق نمبر 21 سے الدرس الثالث شروع دی، د مرکبات و باس شروع دی. د ان شاء الله موږ مرکب توصیفي باره کې باس کو. ما تاسو ته ویلو مرکب دوه قسمه دی. دا الفاظ چې رايوځي شي د دې مجموعي ته ترکیب هم وایي او همدغه مجموعي ته دغه هم وایي د مرکب هم وایي. نو مرکب بیا دوه قسمه وي، یو ته مرکب ناقص وایي او ته مرکب تام وایي. مرکب ناقص څه ته وایي چې خبره پکې نیمګړې، مرکب تام څه ته وایي چې خبره پکې پوره وي. بیا مرکب ناقص چې دی په هغه کې یو مرکب توصیفي وي، یو مرکب اضافي وي، یو پکې مرکب جاری وي، یو پکې مرکب اشاري وي، مرکب عددي وي، مرکب منع صرف وي، نو دا مرکب صوتی وي پکې. ٹھیک شو؟ نو دا څو قسمه مرکبات دي. نو په هغې کې نن انشاءالله موږ د مرکب توصیفي باره کې بحث کوو. نو په دې کې لیکلي دي وایي په کم مرکب کې، په کم مرکب د الفاظو را یو ځای کېدو ته وایي ښه، په کم مرکب کې چې دویم لفظ، اولنی نه دویم لفظ، د اولني لفظ صفت وي، اولنی لفظ چې دی هغه موصوف وي او دا دویم لفظ صفت وي. نو کم مرکب کې چې دویم لفظ د اولني لفظ د پاره صفت وي، هغه مرکب ته مرکب توصیفي وي. چې دویم لفظ صفت وي او اولنی لفظ موصوف وي، نو دغه موصوف او صفت ته مرکب توصیفی وي. لکه رجل صالح. ٹھیک شو؟ نو دا رجلون کې دا رجل نه دی، دته موږ موصوف وایو چې د چا صفت بیان شوی کنه هغه ته موصوف وای. او دا چې کوم دا نیکوالی دی کنه، لکه رجل معنی ده یو سړی او صالح معنی ده نیک، نو موږ وایو یو نیک سړی، یو نیک سړی. ٹھیک شو؟ نو دا سړی نیک دی کنه، نو دا نیکوالی صفت دی او دا سړی چې دی دا موصوف دی، صفت. ٹھیک شو؟ نو په موصوف صفت کې به اول نمبر ترجمه به موږ د صفت کو او دویم نمبر ترجمه به موږ د موصوف کو. عربی کې به اول موصوف وي رستو به صفت وي، ترجمه کې به موږ اول صفت به ترجمه کو او رستو به د موصوف ترجمه کو. لکه موږ اوس وایو رجل صالح کنه، د رجل معنی ده سړی او صالح معنی ده نیک. نیک نو اکثر خلک داسې ترجمه کوي وایي سړی نیک، سړی نیک، لیکن دا زموږ د پښتو عام خبرو کې موږ داسې کلم نه وایو، خو چې کله ترجمه کوو نو موږ وایو یار سړی نیک. نو داسې الټا غونته خبره نه، موږ به وایو یو نیک سړی، یو نیک سړی. نو اول به موږ د صفت معنی کوو، وروسته به د موصوف معنی کوو. ښه، په دې خبره ځان پوه کوئ. نو ما دا د لیکلیم دی یو نیک سړی، نو دا سړی په عربی کې اول لیکلی کېږي او دا نیک وروسته لیکلی کېږي. دیک شو؟ خو په ترجمه کې به اول مونږ د صالح معنی کو، وروسته به د رجل معنی کو. ښه، نو موږ به وایو یو نیک سړی، رجل صالح، یو نیک سړی. په دې مثال کې صالحون چې دی کنه، صالحون دا د رجلون د نیکۍ صفت بیانوي. صالحون معنی ده نیک او رجل معنی ده سړی. نو دا صالحون چې دی د دې سړي د نیکۍ صفت بیان کړو. ښه، اوس بله خبره راته کوي وایي په مرکب توصیفي کې موصوف صفت، ګوره دا موصوف دی، ٹھیک شو، او دا صفت دی. نو د دې دواړو دی راز یو ځای کېدو ته مرکب توصیفي وایي. ٹھیک شو؟ نو په مرکب توصیفي کې اول جز، اول حصہ، لکه ګوره دا رجل پکې اول جز دی، دا صالح پکې دویم جز دی. نو موږ ته وایي په مرکب توصیفي کې اول جز اسم ذات، اسم ذات د جاندارو او د بیجان سیزونو ذاتی نوم وي. اسم ذات معنی ده ذاتی نوم. لکه زما اوس شعیب ذاتی نوم دی، ذاتی نوم می شعیب دی، خو څوک راته قاري صاحب وایي، څوک راته مولي صاحب وایي. نو دا دویم نوم چې دی دغه زما دپاره صفت استعمالوي. نو موږ ته وایي چې په مرکب توصیفي کې اول جز اسم ذات وي، اسم ذات وي، ذاتی نوم وي، او دویم اسم صفت وي، دویم اسم صفتی نوم وي. په دې برني مثال کې رجلون اسم ذات دی او صالحون اسم صفت دی. نو دا برني مثال راته یادوي وایي په دې برني مثال کې، برني ما دا لیکلي برني، نو په دې برني مثال کې رجلون اسم ذات دی، صالحون اسم صفت دی. ٹھیک شو؟ نو رجلون اسم ذات دی یعنی ذاتی نوم دی او صالحون اسم صفت دی یعنی صفتی نوم دی. ٹھیک شو؟ ها، اوس موږ ته وایي د مرکب توصیفي اول جز ته موصوف دی، د رجل ته موصوف، او دویم جز ته صفت وایي، صالح ته صفت وایي.
ٹھیک شو د اول جز ته موصوف وای دویم جز ته صفت وای. په دې برني مثال کې دا برني مثال دا راته یادوي رجل موصوف ته ما دا دې لیکلی دی او صالح صفت ته دا دې ما ورته هغه شان لیکلی. ها بله خبره راته کوي و چې کله موصوف نکره وي عام اسم وي لکه معرفه نه وي خاص نوم نه وي چې کله موصوف نکره وي لکه دا رجلون ګورئ دا پکې اوس نکره وي نو صفت به هم نکره وي لکه رجل صالح. مونږ به نکره اسم د څه نه پیژنو چې په هغه باندې تنوین وي او شروع کې الف لام نه وي. وګورئ د ده په شروع کې الف لام دی دا معرفه اسم دی په ده په شروع کې الف لام نشته او تنوین دی پې نو دا نکره اسم دی. رجلون الرجل ته وګوره الرجل په دې کې دا الف لام شروع کې شته او آخره کې تنوین نشته ٹھیک شو نو دا معرفه اسم دی. او رجل صالح ته وګورئ په دې کې الف لام هم نشته او تنوین هم شته نو چې الف لام په شروع کې نه وي او آخره کې تنوین وي که نه نو پوه شئ چې دا نکره دي. نو دا موصوف چې دی رجلون موصوف چې دا نکره وي که نه نو صفت په خپله نکره وي صفت کله معرفه نشي راتلی. ٹھیک شو چې دا رجلون دی موصوف دا چې نکره وي صفت په نکره وي که دا موصوف چې دی که نه دا معرفه وي که نه نو صفت په خامخا معرفه وي. دا صفت چې دی دا د دې موصوف تابع وي چې څنګه موصوف وي دقه شانتې به صفت وي. ٹھیک شو که موصوف صفت دواړه نکره وي که موصوف صفت دواړه پر رجل صالحون کې موصوف صفت دواړه نکره دي رجلون هم نکره دي او صالحون هم نکره دي. او چې کله موصوف معرفه وي دا رجلون دا موصوف معرفه وي نو صفت به هم معرفه وي لکه الرجل الصالح الرجل نو ګورئ په ده په شروع کې الف لام راغی نو په اوس په صالحون په شروع کې به هم ضرور الف لام راولي نو موږ به وایو الرجل الصالح الرجل الصالح. په دې مثال کې موصوف صفت دواړه معرفه دي. ٹھیک شو جی. اوس راته بله خبره کوي و چې کوم اعرابي حالت د موصوف وي هم هغه حالت به د صفت هم وي. یعنی که موصوف حالت رفعی کې وي دا څه حالات دي انشاءالله په څو درسونه پس را روان دي. که موصوف حالت رفعی کې وي نو صفت به هم حالت رفعی کې وي لکه رجل صالح حالت رفعی معنی که په موصوف باندې دا ضمه وي که نه نو په صفت په ضمه وي. ٹھیک شو دو پیشتم ضمه وي ښه. او که موصوف حالت نسبی کې وي نو صفت به هم حالت نسبی کې وي لکه که په دې رجلون باندې رجلن شي که نه د باندې را دو زبرونه راشي نو په صفت به هم دو زبرونه راځي. او که موصوف حالت جری کې وي نو صفت به هم حالت جری کې وي لکه رجلین دی که نه دا موصوف رجلین دی نو صالحون به خامخا رجلین وي. صحیح شوه. او بله خبره راته کوي وایي مرکب توصیفي او نور مرکبات ناقصه مرکب توصیفي او نور نیمګړي مرکبات ناقصه ورته وایي. ناقص معنا دا نیمګړی نو مرکبات ناقصه همیشه د جملې یو جز وي نو د مرکب جمع مرکبات راځي مرکب توصیفی او نور مرکبات ناقصه همیشه د جملې یو جز وي یو حصه وي پوره جمله نه وي نیمګړې جمله وي نو هغه کله په مرکب توصیفی باندې پوره شي او کله په مرکب اضافي باندې پوره شي کله په مرکب عددي باندې پوره شي نو په مختلف مرکبات ناقصه باندې هغه نیمګړې جمله پوره کیږي. صحیح شوه. امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي دا زمونږ د نن ورځې درس او کوشش مې وکړو چې ډېر آسان او مثالونو سره درته ولیکم نو په دې باندې به تاسو پوه شئ انشاءالله دا بیا په مشق کې درته آسان وي. قرآن حدیث فقه وغیره کې به دا تاسو موصوف صفت په اسانه باندې پیژنئ. دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.